ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا واتقانا وأزكانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم سورة احزاب یو آیات مبارکہ ما تلاوت کرو چاہیے کہ اللہ رب العزت فرمائی امت دا نبی الاسلام تا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ یقیناً اشتر استاسو دا پارا پر رسول دا اللہ کے خیستہ طریقہ علماء ذکر گئی فی رسول اللہ وی دا نبی علیہ السلام دا جن یو شعبے یاد نکا یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ناستا کی تاسو دا پارا خیستہ طریقہ دا سیو نوی یا مانزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاسو دا پارا خیستہ طریقہ دا بس فی رسول اللہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا گورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم اداؤن دی کم سنت طریقی دی بس دا طول خیستہ طریقی دی دیو جنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناستا دا کا ولاڑا دا کا منز دے یا نور عبادات تی یا دا جن نور پہلو دی آغا طول تا آیات شامل دے پیغمبر علیہ السلام پا کم طریقہ خوراک کرو پا کم طریقہ اسکاک کرو اٹولو تدا شامل ش دکہ یو پہلو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جن دے ندر آغستے بس پیغمبر علیہ السلام تا گورے دی کہ خیستہ طریقی دی آغا سنگا ناستا کئی آغا سناستا کئی سنگا ولاڑا کئی سنگا خوب کئی سنگا طریقے سر خوراک کئی سنگا طریقے سر گرزیدل کئی سنگا طریقے سر وعدہ کئی خادی کئی غم کئی دے ټولو کې تاسو د پاره خیسته طریقه راوس نو پیغمبر علیہ السلام د طعام مطابق کم آداب دی ناغا داغه د احادیث پرانا کې به داغه تذکرن کی پیغمبر علیہ السلام داغه یو پرکاټی د عمرو ابن ابي سلمہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹے یعنی پیغمبر علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا نکاح غستے ونو دا آغی سر زویو دا بل خاون نا دیتا پختو کی منگ پر کٹے وائی عربی کے ورطا ربائب یا ربیب ہوئی پیغمبر علیہ السلام سر ناستو دیوی زما شموم دا پیغمبر علیہ السلام سر میں روٹے خوڑا دا پیغمبر علیہ السلام سره مې روټۍ خوړنو زما د لاس دا په کاسه کې ګرځېده ما نه کله هغه ځای نه نوڼی راخله کله دې ځای نه کله د بل مخې نه پیغمبر علیہ السلام ما ته وی چې بسم الله وایا په خلاص باندې خورا او کم چې ستا مخې ته نږدې دی نه هغه خورا یعنی
طعام چې خوري سالن چې خوري د خپل مخ نه خورا په خلاص باندې خورا د هغه نه مخ کې بسم الله د حدیث مبارک کې درې آداب د خوراک ذکر شي سړی طعام خوري ناول د بسم الله وي دویم په خلاص باندې دریم هغه د خپل مخ نه خوري بل مخ نه د بل چا د مخ نه راغستل دا سنتو خلاف دي ایو حدیث کې داسم پیغمبر علیہ السلام فرمایي شیطان هغه طعام حلال ځان د پاره غني چې هغه باندې د الله نوم یاد نکړش او بل حدیث کې داس راضي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله یو سړی کور ته داخل شي بسم الله وایي او په وخت د طعام کې روټه خوري او هغه کې بسم الله وایي سر کې نو شیطان هغه خپل کشرانو ته وایي د دې کور نه زیدل تک استاسو د پاره د شپې د اوسېدو د پاره زینشته ده او طعام تاسو د پاره دلته نه ملاوي او چې کله انسان کور ته داخل شي نه د داخلي دو په وخت کې بسم الله وایي نه د خوراک شروع کېدو په وخت کې بسم الله وایي نو شیطان وایي خپل کشرانو ته وایي ویرازه تاسو د شپې زې مومنتو تاسو د خوراک هم دلته د کور کې ملاوش نو دا د صد وجنا دا د کور ته د نه داخلي دو په وخت کې د بسم الله نه ویلو د وجنا دا رنګي خوراک ټیم کې بسم الله نه ویلو د وجنا ستاغه طعام چې تا خوړلو نه شیطان په کې در سر مرل کرش او کور کې بیا شیطانان شپته رینو ماشومان چی نورم رواني کې سپیرتوب راځي دا رنګي ابن عمر سے فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کله یو سړی ستاسو کې خوراک کوي نو په خلاص ته خوراک کوي او کسکاک کوي وبس کی چیس کی شربت کی هر څه چې د سکلو شي وي نه هغه دې په خلاص باندې نو دادا چې سړی روټه خوري نو روټه دې په خلاص باندې خوريو کچیس کی پیاله په خلاص نیول پکار دي ګلاسم په خلاص باندې نیول پکار دا رنګ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا په بل الفاظ سره میلی نبی علیہ السلام فرمای ندی خوري یو استاسو په خلاص باندې او ندی سکی استاسو نه یو تن په غسلاس باندې ولی شیطان په غسلاس باندې خوراک کوي او شیطان په غسلاس باندې سکاک کوي یعنی دا د شیطان عادت ته او شیطان د انسان دشمن دی نو ته دا هغه خلاف وکا شیطان په خلاص باندې خوراک نه کوي په غسلاس باندې کوي شیطان په خلاص باندې سکل نه کوي په غسلاس کې نو ته دا الټا وکا دا ځکه دا الټا وکا ځکه سړی ته د دشمن چې څنګه دشمن بدی شي داغه ادایم بدی شي داغه عادتونه بدی شي شیطان دشمن دی داغه سره د دشمنه اظهار وکا شیطان په غسلاس خوراکي نه ته په خلاص شیطان په غسلاس کا کی ته په خلاص باندې دا رنګي یو روایت کې دام راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حضرت جابر سے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی دی چې دا خپلې ګوته د خوراک نه بعد اوسټا دا رنګي قاسم اوسټا چې داغي وجب یا حدیث کې دا چې انسان ته پته نه لګي چې کم یو نونه کې الله ستاسو لپاره برکت اخلي اسینه دا کم پاتې شوی او باغی کې برکت اخی هغه یو نونه کې برکت نه هغه برکتی تو عام مستانه پاتش علما ذکر کوي یو بل روایت کې بیا راځي چې په خپل دې ګوتو سټي یا دې بل باندې وسټي نو سړی خپل چې دینو موړ شو ګوتې نسټي نو خپل شاګرد باندې یا خپل زوی لور کی وغیرہ نو دا کاسه چې دا غم چې دینو سړي سټل چې هغه انسان د پاره استغفار وي تاسو د سار حدیث کې ویلو سار مانځه پس چې موږ حدیث وای شیطان
دا کاسه سټي چې کله پاتې شي نو دا کاسه چې انسان خوراکو کی پکې او دا خپل او سټي دا کاسه ورته وی الله دې داسې د ګناہوں نه پاکا لکه څنګه چې د شیطان د سټلو نه محفوظ کما. نو دې کې دا بل ادب شو تقریبا سلورم ادب دی د خوراک چې انسان خوراک کوي نو ګوتې هغه پس خوراک ان خطې دي نو نه وړې وړې زرین خطې دي هغه د صفا کې او دې سټي تغرنګي هغه د کاسه پاتې دا کاسه دی وسټ. ابن عباس سے هم دغه فرمای وی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی کله چې یو تاسو کې انسان خوراک کوي نو لاسونه دی نو وینځي تر دې چې خپل وسټي یا بل باندې معنا مطلب ستا محبوب خزدا بچی دی شاګرد دی هغه ته دا چې دینو سکا وسټ. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمایي چې شیطان تاسو ته هر وخت حاضری کی. یو حدیث کې دا راځي چې انسان په دې وجود کې شیطان داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي. یعنی څنګه چې انسان د شیطان دا وینه په ګرځېدو باندې نه پويږي. انسان دی وجود کې وینه روانه ده خو پته نه لګي چې دلته تا ته ځان نه خل دغه شیطان ستاسو وجود کې ګرځي خو تا ته ځان نه خل. او دویم علما ذکر کوي لکه څنګه چې وینا وجود کې هر ځای ته ځان رسي دغه شیطان د انسان وجود کې سکی هر ځای ته ځان رسي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي شیطان تاسو هر وخت کې حاضرېږي. مانځه ټیم کې حاضرېږي روټه ټیم کې حاضرېږي خوراک سکاک ټیم کې حاضرېږي هر ټیم کې. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي تر دې پورې چې تاسو ته د خوراک ټیم کې هم دا شیطان حاضر شي. کستاد لاس نبی یو نونه پریوتا نو هغه نونه شیطان ته مبرک دا خوره وغیرہ و پسین خطا هغه خوره تلر کنو وی خورا شیطان ته مبرک. دا بل ادب شو. پنځم ادب شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تا نه خوراک د لاس نه پریوتو تو عام پریوتو او هغه د خوړلو لایق دی یا د خوړلو لایق کیږي. مطلب دا دی چې هغه بس لک شانتي صدقین ختی دي هغه ته لرکا او وی خورا هغه ته لرکا وی خور شیطان ته ما پرګدا. ایو صحابیو د باچاهانو دربار کې ناستو نو غیر چاپه رټول باچاهان ناستو ناغن نونه پریوته نو هغه راواغست صفای کوي خړه. نو یو بل کس ورته وی دا خو یو نونه ولې راواغست دا باچاهانو دربار دی غټ خلک ناشتي دی بدر پسې خان دی. هغه ورته ډېر خپل خبره کړې. هغه ورته زبد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت د قمقلو د وجه پریدم اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقاء او قمقل ما کدا نونه راواغست نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه لا د دې قمقلو د وجه نه دا قمقل دی ما پسې دی خان دی خان دی خیر دی دا قمقل دی. وزد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقہ د قمقلو د وجنه نسم پرخه او قمقل یعنی خوراک یواز دا نه چې انسان بس خېټه ډکه کی دی کی ځان له سنت طریقې دی زناور ولی خوراک نه کوي دا سنت طریقې سره دا شی سنت طریقې سره شي نو خوراک به خوراک وشي او سنت طریقې به دا شي ثواب به ثواب ملوش. دا رنگه ابو جحیفہ سے فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې ز خوراک نکوما متکئن چې ما تکیا لګولی ډډه مې والی. نو دا بل ادب شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زه داسې طریقې سره خوراک نکوم چې ما دیوال ته ډډه والی یا تکیا تا یا بالښت. دا شپږم ادب شو چې انسان خوراک کوي نو دی به طعام ته داسې ناستی چې ځان ورته حاجتمند ګڼي.
زمونږ د علماء دیوبند اشرف علي تانوي رحمه الله د هغوی په سوانحو کې راځي چې هغوی به خوراک کو نو هغه روټۍ او سالن به د کټ سر ته ایښو خپله به لنګې ته ناست او د دې قدر پکار دی د دې احترام پکار زه دې ته محتاج یم نو چې یو انسان ډډه والې ده او هغه خوراک کوي نو دی وایي زما د الله د رزق ته څه حاجت نشته دی د ده مطلب دا دی مقصد د ده د دې ناستې نه او د ده د دې ډډې لګولو نه دا مقصد دی چې بس زه څه کومه زه به چې دی نو څه دی دې ته مې حاجت نشته دی داسې ځان مستغني ګڼم ته به د الله طعام ته چې الله تعالی درکړی دې ته به ځان داسې محتاجه ګڼې سر به دې لږ راښکته یي روټۍ اړخ ته دا سنت طریقه ده او دویمه وجه مرقات کې ملا علی قاری رحمه الله لیکلې ده نبی علیہ السلام فرمایي زه خوراک نه کوم په داس طریقې سره چې ما ډډه والي وجه دا ده چې دې کلمو کې دا خوراک بیا انخلي تا ډډه والې ده په سیډ باندې نو خوراک انخلي په دې کلمو کې نو تا ته به بیماري لاحق شي معدې مرض یا نور مرضونه به تا ته لاحق شي دغه رنګې انس سے فرمایي وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرته کې په میز باندې خوراک نه دی کړی اوس میز باندې خوراک کول دا جایز دی خو سنت طریقه دا ده چې سړی په ځمکه دسترخوان واچوي او په ځمکه کې ناستی شي بیمار نه دی نو سنت طریقه دا ده ثواب به وشي سنت به ادا شي پیغمبر علیه السلام چرته میز باندې خوراک نه دی کړی او انس سے فرمایي نبی علیہ السلام د پاره چرته کې چپاتی نه دی پخ شوی انس ابن تپوس شو پیغمبر علیہ السلام به څه باندې خوراک کوي په دسترخوان باندې او پس مکه باندې دسترخوان خور کو نو خوراک به پاغه باندې کو نو که یو سړی بیمار دی او هغه پس مکه نشي کې ناشته نو خیر دی او یو سړی دی په میز باندې خوراکو کې بیمار دیم نه نو څه خبره نه دومره د سنت ته پاتش سنت طریقه ته پاتش دا رنګه همدان سے فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرته کې چې دینو دا چیلی غوخه داسې سره کړي نه وخوړل او سال نساد رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام چرته د معدې روټه نه ولیدلې او نه معده خوړلې و معدې روټه یعنی سپینه روټه پیغمبر علیہ السلام چرته نه وخوړل تاسو یو کو چې تاسو به اوربشو سره سکول اوربشو کې خدا دغه زیاتی نو ایدا مونږ چې ورته سوایو دا بوره پکې زیات ہے څنګه چوړو کې بوري ستاسو زپاره خو چاڼو نم نو چې چاڼم کو نو مونږ به اوربشو لچ دین پوکي ورکا هغه نه بچ کم ګن یا کم ادغونا بوال وتل او کم چې پاتې شو بس لاندبم کم وابم وکړ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه سادهګي چې هغه صرف دنیا کې د خوراک څخه صرف وخت پاس کو مزه نه لټول چې راشه داسو کا داس نقش نگارو کا داسو کنا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو کافر او هغه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ملمش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورلا یو چیله ولشل داغه په ور کړل بیا بل تر دې پوری و چیله د یو چیلو په وسکل نیلا مرش هغه چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ملمستي ولیدا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق ولیدل دا مسلمان چې مسلمان شو په سبا باندې د هغه لپاره د یوې چیلې په هغه وړل شو بس هغه اوس کله نور پاغي باندې مرش نور ته جترانا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کافر چې دی په او کلمو باندې خوراک کوي مسلمان په یو کلمه باندې خوراک دی پرون کافرو د او چیلو په د سکلیو اله مرشو
نن مسلمان شو یوی چیلې په باندې دې موړ شو. نو دا وجه شي د هغې وجه دی چې کافر خوراک ته کینی سنت طریقې نه ادا کوي، بسم الله نه وایي، شیطان ورسره خوراک کوي. هغه ټول خوراک هغه د شیطان خېټې ته ځي، ټول خوراک هغه د شیطان خېټې ته ځي. د خوراک کوي برکت پکې نه وي، مړیږي نه. دغرنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دام دی، دا تلبینه چې د تلبینه ویدا د مریض زړه له طاقت، د زړه مریض چې کوم دی د هغه لپاره دا طاقت ورکوي، او په زړه چې غمي نو دا غم هم ورسره ختمېږي. دا دوه فایدې د تلبینې نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې فرمایي. یو دا دی د زړه مریض دا هغه څه کوي، هغه له فایده ورکوي، او دویم دا دی چې سړی خفه او تلبینه وخوري نو دې سره څه کېږي، غم ختمېږي. تلبینه اوس تیاره ملاویږي کیمانو سره، او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وړه او پی او بعضې وایي دی کې چې دی نو غوړي او شات واچي نه دی نه تلبینه جوړه شي. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ډېر لوی فضیلت بیان کړی دی. تلبینه تیارو ملاویږي حکیمانو سره، او کور کې چې جوړې نو اوړه غوړي شات دا او په دا چې پکې واچې نو دې سره څه کېږي، تلبینه جوړ شي. انس ابوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دپاره یو درزي یو ټیلر چې و نو هغه والا دعوت کړی، نو یې زه ورسره لاړم. وی هغه ټیلر چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دپاره طعام تیار کړی و، په هغې کې روټۍ ماته کړې وه، او په هغې کې د کدو ټوکړې وې، او په هغې کې اوچه شوې غوښه یې اچولې وه. پخوا به د ښځو دا غوښه اوچوله. نو ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولیده چې هغه لاس مبارک هغه ما کته چې هغه کدو ټوکړې ګوري او کدو پسې لاس کې ارځي، کدو یې خوښ. دام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کدو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوښ. او یو حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا زما د رور ونه ده. یونس علیه الصلاۃ والسلام هغه چې کله د مئی د خېټې نه راووته نو درشتمه سپاره کې شته ده، انبتنا علیه شجرة من یقطین. الله فرمایي وی په ده باندې موږ را زرغونه کا د کدو ونه، او د کدو ونه په ذکر را زرغونه کا چې د یونس علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک هغه د مئی په خېټه کې خوړین شو. څنګه چې موږ را ماشومان چې اکثر له نیرونو کې ولامبي نو دا وجود یې داسې موږ ورته بوډۍ شي، خوړین شي. نو که چېرې د یونس علیه الصلاۃ والسلام په جسم مبارک باندې مچ ناس نو مچ به پکې چینجې کړه، خوړینو. نو د کدو نه پې را زرغونه کا. د کدو پاڼه کې دا یو خصوصیت دی علما ذکر کوي چې دې له مچ نه راځي، کدوونی لا مچ ناراض، پانی لا مچ ناراض. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کدو سره مینا وا چې دا مبارک ونه دا قران کې الله ذکر کړ. دا زما ضرور یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیهم السلام خپل منسکرونه د مارور یونس علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله دا را زرغونه کړي وا مبارک ونه دا د پیغمبر علیہ السلام خو. حضرت انس سے فرمای وی د دین پس زما کدو ډیر زیات خوښ دی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کدو سره ډیر مینه. دارنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوږ سیز خوښ او خوږ سیز دا چې دی کې مریض انسان د شوګر نو هغه بیا نه دي چې هغه سنوي چې زمام
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواږه خو نورګزم په دې عمل کوم نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوږ سي سره مینوا او دا غرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاتم ډیر خو. حضرت جابر سے فرمائی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی نو کور کې وی سالن شته د خوراک سکاک سشته هغه ورته مونږ کار خو نشته دي سم نشته دي سیوا د سرکینا سرکا دراک. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دوزل نبی علیہ السلام فرمایل خسالن چې د ناغه سرکا دا خسالن چې د ناغه سرکا هغه سره نبی علیہ السلام ورته دم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غا سادهګي جون چې بس سمېلو شوی دی هغه خورل سمېلو شوی دی هغه خورل دي دا دغه په کې نه کړه چورې کدا خوراک داسې دي داسې دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سرکې سره روټه خورل. علماء ذکر کوي چې کوم بیماران د معدې بیماران دي نه په نار باندې اولنا د سرکې سره یسونونه خړل پکار دي د معدې جراثیم ختمي دي. یو سړی د معدې مریض دی کنه نه هغه چې روټه خوري د روټه نه مخ کې په نار باندې یسونونه اول د سرکې سره واخلي د سره د معدې بیماری ختمي جراثیم د ختمي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کور والو ته وی صد سالن شته دي څه خوراک وس نشته دي سیوا د سرکې نه وروړه سرکم سره د سالن دي روټه وسره خورل. دا رنګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا خریړې نه دی یو خبر دوه قسمه خریړې یو د سپو ده دانه هغه تاسو پیژنې دا من المن دا د تورنجبین دی یعنی کم موسی علیہ الصلوۃ والسلام په قوم باندې الله تورنجبین نازل کړو دا خریړم دا غې نه ده او نبی علیہ السلام فرمایي د دې او بچی دي دا شفا د سترګو د مرض د پاره د سترګو د مرض د پاره خریړی او بو دا د سترګو د مرض د پاره سره دا شفا ده. امام احمد ابن حنبل رحم الله یوزوی دی عبد الله ابن احمد ابن حنبل رحمه الله هغه لوی عالم دی. ناغه یو ورځ پلار ته وی امام احمد ابن حنبل سے ته چې حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د خریړي او بسترګو کې واچه د سره نظر تیزی او د سترګو مرض ختمي. حالان کې ما خو خریړي را شو کولیو او هغه او په مسترګو کې واچولي نظر مې نورم کم شو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورته فرمایل ته په حدیث تجربه کې خدای جوړون شوی هغه قبل خریړي راغست. نو دا علما ذکر کوي یوازې دا وب یا کیمان دي کې نور ساتي د سترګو د مرض د پر سترګو مرض د پر نور اوسمو درانجه ملاويږي. هغه حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې د اوسمد رانجه غسترګو لپاره استعمالوي دې سره نظر تیزی. دې کې اسوا حدیث ما تاسو ته ذکر کړ چې دې کې د خوراک آداب ذکر شي. هغه داغه مختصر خلاصه ده چې نبی رسول الله فرمایي خوراک تکینی نو بسم الله وایا خلاص باندې خوراکو کا خپل مخ نه کاوه نغرنګي خوراک په تکیا باندې مکو معنا دا چې ډډه والدا او خوراک کې خوراک دیو کو نو ګوت خپل وسټا کاسو وسټا خوراک نونه د نه پرې وتا نو هغه راواخله صفا کوي خورا او کنه د صفا کېدو نه د به پرې او دې کې یو خبره ده کما نونه استاد لاس نه پرې وتا نه هغه صدا هغه راغستې شي او کنه خلی نه پرې وتا نه هغه بنراله چړی خلی ته چولې د نونه پرې وته بس مکه بیا نراله. تغرنګ بل ادب پکې داو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه په میز باندې خوراک نه کړي. دغرنګ په دې وړو وړو کاسو کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرته خوراک نه کړي.
او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ادب داو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرته کې د طعام عیب نه بیان کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس خوخو کور کې به تاسو کو سړي ایرپلان کې شم خوخ کړي پخ کړي دي خدا چې خوخو به خوړو چې خوخ به نو بس پرې خو عیب به نه بیانو د طعام. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د طعام بارکه کوم آداب ذکر کړو هغه حدیث تذکرو یا ارحم الراحمین برحمتک استغفر. یا الله زموږ ګناه معاف کړي، زموږ مور پلار ګناه معاف کړي، آینده کې د ګناه نه وساتي، په کورونو د حیا او د عزت پردې راوچ، د بے حیاي او د بې عزتۍ دروازې د جنت مساتي. حاضرین څومره دي اوریدونکو ټول کورونو کې خوشاله راوستي، ټول حاجات د خپل غیب خزانو نه پوره کړي. الله زموږ د کور او د بار پریشانه ختم کړي، د ټول اخر ختم